ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سورة يونس يولسم سپارہ آیات نمبر 93. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات. مدegi آیاتونو کې الله پاک جل شانه دا خبره بیانې چې مونږ بني اسرائیل ته خپل ځای ورکړو. اصل کې د بني اسرائیل باندې الله پاک جل شانه ډیر زیات انعامات کړی دي چې کله په وادي تیه کې دی نظربند او دی د دې وجنه چې دی حضرت موسی علیه السلام ته وی الله پاک طرفه حکم راغی چې دی قوم عمالقه دا مضبوط قوم او بعضی مفسرین وی چې دا د قوم عاد نه پاتې شوی خلک ډیر مضبوط قوم او جنگجو قوم نو الله پاک ته حکم وکړو چې دې سره جهاد وکړي. نو دی ورته سوی بني اسرائیل موسی علیه السلام دی انت وربک فقاتلا انا ها هنا قاعدون ورته وستا او ستا رب د جهاد وکړي او موږ دلته کې پاتې خو بس الله تعالی او تو فرمایي چې بس دلته کې وپاتې یم. سلوي خکاله پوری په وادي تیه کې دیج ګم دې نظربند وادي تیه دا 36 میل د دې لمبایي وه او 24 میل د دې چوړی وه. دومره میدان کې دا تقریبا 6 لکه کسان دا نظربند دی روان شو. سار به سفر شروع کو چې ماښام به کم ځای ته ورسېدل ماښام به بیا سترګې غړېدلې نو بیا به پاک ځای ته کم ځای چې سفر شروع کړو هلته کې به ناست 40 کاله او په دې 40 کاله کې الله پاک جل شانه د دې ماشوم به چې پیدا کېدو جامې به ورسره پیدا کېدې او دغه رنګې د اوبو ضرورت ورته پیښ شوی دی. استسقی موسی لقومه فقل موسی علیه السلام الله پاک نو اوبو غوښتلې نو الله پاک ورته وفرمیل د ګټې له خپله لاټي را پرېږده لخته چې را 12 چینې ته روانې شوې نو هرې قبیلې ته خپله چینه او خپله لختې دا ورته میلاو شو. د هغې نه به یې اوبه څښلې او د رڼا دپاره ورته الله پاک یو راډ ولګو د شپې به ورته ونه کې یو راډ ولګېدو او دغه رنګې د رڼا دپاره او د ګرمۍ نه د بچو دپاره سپینه وریځ راله نو رڼا به یې کوله رڼا به یې نه منع کوله او نور به یې منع کو نو بېشمار او من او سلوه دا چې کوم دی خوراک و هر قسمه نعمتونه به الله پاک کړي خو په هغې کې دا ظالمان خوشحاله نه شو. مونږ غنم غواړو الله ورته حنطوة وایي چې مونږ خطا کړې ده او دی وی حنطوة فی الشعیرة غنم غواړو په وږو کې غنم غواړو په وږو کې الله دې سجده کوونکي داخل شي کم خار ته چې داخلېږي خاص خار ورته الله یا بیت المقدس یا ایلا یا بل یو خار ورته خو اختلاف دی نو بس دی په شا باندې ور داخل شو په کوناټو باندې سری روستو کو او شی مخ کې کړل الله حکم پورې خندنې وو نو الله پاک به عذاب راوست طاعون مرض په ولګېدو او 80,000 کسان په یو ورځ باندې مړه شو. دې باندې الله ډېر نعمتونه کړي نو دلته هم الله جل شانه دي دغه نعمتونه ور یادوي چې ګوره دا سرما دا ښه کړي دي. نو الله فرمایي ولقد بوأنا او په تحقیق سره موږ ځای ورکو بني اسرائیل ته مبوأ صدق مزیدار ځای ښکلی ځای مو ورته ورکو. نو د مبوأ صدق نه مفسرین وایي چې دې نه مراد یا مصر او شام دی. مصر او شام دا موله ورکو او تفسیر بیضاوي فرمایي چې کله فرعونیان الله تعالی غرق کړو او موسی علیه السلام او د قوم واپس شو دوی مصر ته لاړل واپس مصر ته لاړل نو په مصر کې د فرعونیان نه چې کوم محلات پاتې شو هغه دې ته میراث کې ملو شو. او بعضې مفسرین وایي چې دې مبوأ الصدق نه مراد دا فلسطین او شام دی دا د مراد دي چې د ډېر انبیا چې کوم دی دفن نو اختلاف دی پکې خو ښکلي ځایونه ورته الله پاک ورکړه. نو ورزقناهم او الله یې موږ رزق ورکړو دوی ته من الطیبات د پاکو څیزونو نه پاک رزق مو ورته ورکړو. فما اختلفوا پس اختلاف ونکړو دوی حتی تر دې پورې جاءهم العلم چې راغی دوی ته علم. دلته علم په معنی د یقین سره دی چې مضبوط یقین ورته راغی. ان ربک بېشکه رب ستا یقضي او فیصله کوي
بینهم په مابین د دوی کې یوم القیامت په ورځ د قیامت فیما په هغه څه کې کانو فیه یختلفون چې دوی به کې اختلاف کوو. اصل کې دا دغه چې د یهودیان نو دی راغلي مدینه کې پاتې شوي د نبی علیه السلام د راتلو په تمه باندې چې نبی علیه السلام راشي موږ به ایمان راوړو. په دغه نیت باندې دی په مدینه منوره کې پاتې شي او چې کله نبی علیه السلام راغی نو د ضد د وجې نبی دوی اختلاف شروع کو په نبی علیه السلام ایمان نه راوړو بلکې د نبی علیه السلام چې کوم صفات په تورات کې لیکلي شي نو هغه صفات هغه کې چې کوم دي تحریف شروع کو هغه بدلول شروع کړ د ضد د وجې نه د عناد د وجې نه د دنیا پرستۍ د وجې نه په نبی علیه السلام ایمان رانوړو اختلاف شروع نو الله تعالی به فیصله وکړي ته یقین دی دا چې نبی علیه السلام په حق پیغمبر دی بلکې دی په باره کې الله تعالی فرمایي چې يعرفونه کما يعرفون ابناءهم دی نبی علیه السلام داسې پیژندو لکه څنګه چې خپل زوی پیژني. عبد الله بن سلام رضی الله عنه وی زمون نو په خپل زوی کې خطای وشي چې دا زمون زوی دی او کنه دی خو د الله په پیغمبر کې زمونه خطای نه کېده د دور مو سټډي کړو بلکې دغه صحابه دا مو سټډي کړو په خپل کتابونو کې تورات او انجیل دې ټولو کتابونو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم صفات دې کې موږ خطای نه کیږي دې چې ایمان نه راوړو د زد د وجې نه د دنیا پرستۍ د وجې نه ایمان نه راوړو. فإن كنت پس کو چریه تو فی شکن په شک کې مما د هي قران نه انزلنا چې موږ نازل کړی دی الیک پتا باندې نو فاسأل الذین نو ته تاسو که د هغه کسانو نه یقرؤون الکتاب چې هغوی لولي کتاب من قبل ګستانه مخکې نو دا خطاب خو په ظاهر کې نبی علیه السلام د دې خو مراد دي امتیان دي امتیانو د خبره اورول دي چې ګور تاسو په شک کې نو تاسو د مخکنو خلکو نه تاسو کوي یجدون څنګه دي مثلهم نبی علیه السلام صفات التورات کې یجدونه غایات می ذهن نه وته او د نبی علیه السلام هغه صفات په تورات کې لیکلي شوی دي په انجیل کې لیکلي شوی دي نو وی دی نبی علیہ السلام تو خطاب په ظاهر کې نبی علیہ السلام دوی کو چرته قرآن نه په شک کې نو فاسأل نو ته تاسو کا الذين دها کسانو نه يقرؤون الكتاب چې هغه لولي کتاب من قبل ګستانه مخکې دینه مخکې تورات او زبور انجیل د کتابونه راغلي وکنه يهود اهل علم دا دوه قسمه خلک ته په دنیا کې یو مسلمانان دي یو يهود دي ډېر لوی علم ول الله تعالی ورکړو نو مراد دې چې د اهل کتابونه تاسو کا نو دلته نبی علیہ السلام ته خطاب دی خو مراد د نبی علیہ السلام امتیان دي د خلکو ته ورول دي چې تاسو د قرآن نه په شک کې د مخکنو کتابونو نه تاسو کوي او د دین دا علما دا مسله معلومي چې د دین په اړه کې چې د شک پیدا شي نو په کار د علماء ولر شي د ځان نه اجتهادونه نه کوي او د ځان نه کتابونه نه ګوري ځان نه کتاب ګوري بیا خامخا بل طرف باندې ځي بیا عقل استعمال اوس دلته یو کس راو دی هغه د عیسی علیه السلام د نزول او د امام مهدی شه د هغه مسلمات د مسلمانانو دغه نه انکار کوي خلک او زمون خلک هم د یو مسله ده چې یو ناشنا مسله وکي او مولان نو کوم بعض خلک د سې جګی مو یو ناشنا مسله وکي چې موږ مشهور شو خدای بندگانو دین چې غزور دی چې موږ یو ناشنا مسله وکړو نو خلک هغه پسې ورپسې شو د صحیح مولا یا د علماء توهین یو کس کی موږ د صحیح مولا یا چې کوم سيزونه مسلمات دي د مسلمانانو مسلم عقیدې دي اجماعي عقیدې دي دا غي نه څوک انکار وکي نو موږ دا صحیح مولا دی او د ناشنا مسله وکړه اوس کو څوک دلته کیږي چې خر حلال دی یا څوک وایي چې سپي حلال دی نو بس موږ دا صحیح سړی دی کنه د ټولو مولانو دا خبره پټه کړې و د ټولو مولانو او دې سړي ښکار دا حق پرس عالم دی به ته موږ دې ته نه ګورو دومره لوی علما دی په یو طرف روان دي دا بل دی په بل طرف باندې روان دي دا علما ټیک ټیک ده او د مخکې د دین را روان دي سوار له سوکالونه اوس په دې صدا کې یو کس را پاسي او هغه چې کوم دی د مسلماتو د دین نه د مشهور عقیدونه هغه نه انکار کوي او موږ دا صحیح سړی دی اخره زمانہ ده نبی اسلام کې په قسم قسم فتنې راوځي او سبا کوي هغه ډلې سره به کېږي په کومه جزیمه او زما صحابه دي زما صحابه چې په کومه لار باندې دي او چې په کومه لار باندې ما نو په دغه لار دغه خلک په کوم دي دا په حق باندې دي خلکو پسې ځي نور خلکو پسې مزه نو فرمایي
چې فإن كنت کو چریته فی شک په شک کې مما د قرآن نه انزلنا چې موږ نازل کړي دي الیک بتا باندې فاسأل الذین پس تپوسو کا د ها کسانو نه یقرؤون الکتاب چې هغوی لولي کتاب من قبل کا ستانه مخکې ولقد جاءک الحق په تحقیق سره راغلی دی تا ته حق من ربک ستا د رب د طرف نه فلا تکونن من الممترین پس ته مه کېږه من الممترین د شک کوونکو بل سواد کې نو هلته یو ملګری راغی دا خبره هغه پر راته خبر را یاده شو هلته ما یو کس ماشوم جړل هغه ته مې د چیړې تعویض ولیکو نو هغه کس هم دا موبایل ډېر کتو نو ما پسې غلې غونډه کې راغی یار ته مې ډېر خوښ شوې یو تپوس کوم نو مې وکړه ما ته تعویض چې دی دا خو شرک دی دا چا وایي چې شرک دی ما د حدیث کې نه راځي چې تعویض شرک دی مې ولې شرک دی د دې خلکو بیا په دې تعویض باندې یقین جوړ شي دا خو شرک شو کنه ما د شرک څه ته ویلی شي دا خو ګوره دوه قسمه تعویض دی او دوه قسمه حدیث دي ټیک ته نبی سلام یو حدیث من علق تعویضا فقد اشرک چا چې تعویض واچو دی مشرک شو خو هلته کې بل حدیث دی ابو داود شریف کې چې عبد الله بن عمر بن عاص رضی الله عنه نبی علیه السلام دا دعا وښودله اعوذ بکلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وان يحضرون نبی سم دا دعا وښودله چې دا دعا څوک وي نو د شیاطینو د جناتو په امن باندې محفوظ به وي نو عبد الله بن عمر بن عاص رضی الله عنه چې کله کور ته راغی نو چې کوم ماشومان وي وو د یادولي وو هغوی ته دا دعا یاده کړله او چې کوم ماشومانان واړه وو نو دا دعا یې په کاغذ باندې ولیکله غاړه کې ورته ځوړنده کړله نو شارح د ابو داود شریف مولانا خلیل احمد سهارنپوری رحمه الله لیکي چې هذا حدیث دلیل علی جواز التعویض دا حدیث دلیل دی په جایز کېدو د تعویض باندې تعویض جایز دی او بل حدیث کې راځي چې من علق تعویضا فقد اشرک چې تعویض واچو هغه مشرک شو یا د تعویض لپاره تمیمه لفظ استعمال شوی دی چې تمیمه واچوله دا مشرک شو نو ما هغه ته وایي داسې کار دی چې کله دوه قسمه احادیث راشي په حدیثو کې تضاد راشي مخالفت راشي پکې نو مونږ کوشش به دا کوي د حدیثو ماهرین وایي چې کوشش به دا کوي چې په دواړو باندې عمل راشي او که نه بیا عمل نه راځي نو بیا پکې د راجح او د مرجوح بیا د حدیثو خپلې خبرې دغه اوږد باس دی خو لومبۍ خبره دا چې په دواړو باندې عمل ممکن وي په دواړو به عمل کوي نو ما ورته ویې ګوره نبي علیه سلام ټیک ته تعویض نه منع کړی ده خو تمیمه هغه تعویض ته وي چې په هغې باندې د غیر الله نومونه لیکلي شوي د غیر الله د لات او د منات او د عزا او دغه رنګې چې کوم دی د شیاطینو د ابو جهل دا قسمه نومونه لیکلي شوي او په دې باندې یو سړی دا دې نه تعویض جوړ کړي چاته یې واچي او په دې باندې مدد کوي یا چې کوم دی شرکي الفاظ یې پکې لیکلي وي دغه قسمه تعویض چې کوم دی دغه شرک دی دغه ګناه ده حرام دی او چې په کوم تعویض کې مسنون دعاګانې لیکلي شوي وي یا شرکیات پکې نه وي نو دغه تعویض اچول د جایز دي نو ما په دواړو باندې عمل راغی نو ما دی دا خو شرک دی چې په دې باندې سړي یقین جوړ شو نو ما ورته په دوایي باندې سړي یقین شته دی که نشته دی دوایي خو سړي وخوري بیا خو دا هم شرک دی که نه بیا دوایي مه خوره الله به یې دغسې کړي الحمدلله بابا حاجي صاحب حج له تللی وم نو یو کس راته وایي چې دا تعویض دې څه لا اچولی دی ما ورته چې دا خو ما اچولی دی د حفاظت دپاره ما دوی چې الله تعالی د حفاظت نشي کولی هسې وي هغه ټوپۍ چت والا په سر کړې وه نیما چې ټوپۍ یې څه لپاره په سر کړې ده نیما ورته وایي چې دا د غرمو نه د حفاظت دپاره ما ورته چې الله تعالی بغیر د ټوپۍ نه حفاظت نشي کولی ما ته چې دا خو سبب دی نو دا هم سبب دی که نو هغه هلک ته چې ما دا خبرې کړو هغه خبره بیا ذهن واخیستله مې ته شرک څه ته وایې لکه مې د شرک تعریف درځي او دا حدیث چې ما ته ووایي نو عام کس و د ابو داود شریف ته ما ته دا ضعیف دی نو ما ته د ضعیف پېژنې ضعیف څه ته ویلی شي ضعیف په ما ته وایي ضعیف دی که د حدیث چې ماهرین دی هغه به ورته ضعیف او صحیح وي او دویم ضعیف زموږ خلک وایي چې دا ضعیف هغې حدیث ته وي دا حدیث نه دی بلکل داسې بس د منګړو ته هغه ټوکری ته یې ولي الیاذ بالله حالانکې د حدیثو کې خو ډېر لوی احتیاط پکار دی باره سره ما ډېره خبرې بیا ډېر مطمئن شو ما دې زه خو اوس پوه شوم په دې خبره باندې نو وایي چې کله تاسو په خبره کې په شک کې نو د اهل علمو نه تپوس کول پکار دي چې موږ مطمئن دي اوس یو خبره کې زما شک دی سړی علماو ته رجوع وکړي چې دې په صحیح نیت باندې نو الله تعالی به اصلاح کوي او که نه ضدي نو بیا چېرته اصلاح الله تعالی نه نو فرمایي چې فإن كنت کو چریته فی شک په شک کې مما ده قرآن نه انزلنا چې موږ نازل کړي دي الیکا
پتا باندې نو فاسأل الذین نو بس تپوسو که د هغه کسانو نه یقرؤون الکتاب چې هغوی لولي کتاب من قبل کستانه مخکې لقد جاءک په تحقیق سره راغلی دا د الحق حق من ربک ستا د رب طرف حق نه مراد دا قرآن دی ها من ربک ستا د رب د طرف نه فلا تکونن پس ته مه کېږه من الممترین د شک کوونکو نه ته مه کېږه ولا تکونن او ته مه کېږه من الذین د هغه کسانو نه کذبوا چې دروغ ګڼلي دي بآیات الله آیاتونه د الله تعالی فتکون من الخاسرین پس شی به ته من الخاسرین د نقصان موندونکو نه ان الذین بشک هغه کسان حقت ثابت شوه علیهم ثابت شوې ده علیهم په هغوی باندې کلمت ربک کلمه د رب ستا لا یؤمنون چې هغوی ایمان نه راوړي دا خبره د هغوی په حق کې ثابته شوې ده چې دا خلک ایمان نه راوړي نو دې آیات کې تسلی د نبی علیه السلام ته چې دا هدایت کول دا د الله تعالی په لاس کې دي ستا په لاس کې نه دي چې د کومو خلکو په حق کې الله تعالی فیصله کړې چې دوی به ایمان نه راوړي نو دوی به نه راوړي او د دې دا فیصله الله ولې کړې ده دا ګورې الله تعالی ظالم نه دی الیاذ بالله دا دوی په خپل اختیار سره یو قدم دا گمراهۍ کې ایښی دی چې کله پیغمبر راغی نو دوی ته ښه پته ویږي چې دا په حقه پیغمبر دی خو د ضد او د عناد د وجې نه انکار وکړو نو الله تعالی ولې زړونه کلک کړل او الله تعالی په دې فیصله وکړه چې دوی به جهنم ته ځي دوی به ایمان نه راوړي ځکه چې کوم سړی په خپل اختیار سره یو قدم په گمراهۍ کې کېږي نو دا دویم قدم ورله بیا الله تعالی اوچتي او چې کوم سړی په خپل اختیار سره لومبنی قدم دا په هدایت طرف ته کېږي نو الله ولا دا دویم قدم په خپله باندې اوچتي مونږ وایو که نه یو ګناه بل ګناه راکاږي یوه نیکي بله نیکي راکاږي چې نیکي دې وکړه الله به در باندې بله نیکي خامخا کوي نو ان الذین بشک هغه کسان حقت ثابته شوې ده علیهم په هغوی باندې کلمت ربک کلمه د رب ستا حکم د رب ستا خبره د رب ستا لا یؤمنون چې دوی به ایمان نه راوړي ولو جاءتهم اگر کو هغه ته راشي ولو جاء اگر کو راشي ولو جاءت اگر کو راشي هم دوی ته کل آیت هر قسم معجزه هر قسم نښه دوی ته راشي د منلو دپاره هر قسمه نښه راشي هر قسمه معجزه راشي هر قسمه دلیل راشي حتی تر دې پورې یرول عذاب العلیم چې دوی وویني دردناک عذاب وویني نو الله هغې به دي دغه کوي یقین به یې راځي نور کو دي هر قسمه معجزه دي ته راوړي خو دا خو ضدیان دي نو ابو جهل ته ښه پته نه وه چې نبي علیه السلام په حقه پیغمبر دی خو بیا هم ایمان نه راوړو او د هغه د لاس نه په خپل کاڼي ورته وشو شهادت یې وکړو چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله په خپل باندې کاڼو شهادت وکړو نو په ټایم کې څه وي نبي صلی الله علیه وسلم ته ساحر او جادوګر او ورته وی چې د سپوږمۍ معجزه شق قمر چې ورته ویل شي نبی صلی الله علیه وسلم سپوږمۍ ته اشاره وکړه یو په یو طرف باندې ټوکړی پرېوته بله ټوکړی په بل طرف باندې پرېوته بیا هم ایمان را نه وړو دا جادوګر دی ضد علاج نشته ضدي سړي ته الله تعالی ایمان نه نصیب کړي ولقد بوأنا په تحقیق سره موږ ځای ورکړی و بني اسرائیلو ته مبوأ صدق مزیدار ځای مبوأ ځای صدق ښکلي یعنې ښکلي ځای مو ورته ورکړی ورزقناهم او موږ رزق ورکړی و دوی ته من الطیبات د پاکو څیزونو نه پاک څیزونه مو ورته رزق کړي وو فما اختلفوا پس دوی اختلاف اونکو حتی تر دې پورې جاءهم العلم چې راغی دوی ته علم ان ربک بیشک رب ستا یقضی فیصله کوي بینهم په مابین د دوی کې یوم القیامت په ورځ د قیامت فیما په هغه څه کې کانو فیه یختلفون چې دوی په هغې کې اختلاف کوو فإن كنت بس کو چرت بشک کو چرته کې تو فی شک بشک مما ده قرآن انزلنا چې موږ نازل کړي دی الیک تا طرف ته فاسأل الذین انت تپوسو کده ها کسانونه یقرؤون الکتاب چې هغوی لولي کتاب من قبل کستانه مخکې لقد جاءک الحق په تحقیق سره راغلی دی دا حق من ربک ستا د رب د طرف نه فلا تکونن بس ته مګېږه من الممترین د شک کوونکو نه ولا تکونن او ته مګېږه من الذین د هغه کسانو نه کذبوا چې هغوی دروغ ګڼلي دي بآیات الله آیاتونه د الله تعالی فتکون من الخاسرین پس شی به ته د نقصان موندونکو نه ان الذین بېشکه هغه کسان حقت علیهم چې ثابته شوې ده علیهم په هغوی باندې کلمت ربک کلمه د رب ستا لا یؤمنون چې دوی ایمان نه راوړي ولو جاءتهم اگر کو هغه ته راشي ولو جاءت اگر گراشی هم دوی تا کل آیت هرگز معجزه حتی تر دې پورې يروا العذاب الالم چې دوی اویني دردناک عذاب
سبحان الله بحمده سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله آمين برحمتك يا رحمن الرحيم.